چې حاجی صاحب کله حج خلاص کی او د حج نه فارغ شي نو دی بیا یو اخیری طواف کوي چې هغې ته طواف ودا وای او زمونږ پښتانه ورته طواف رخصت وای. نبی علیہ السلام فرمایي چې چا حج وکړو نو دی د بیت الله نه اخر کې یو طواف وکړي. دا عام طوافي هغې پسې صفا مروه یعنی سعی نه او دا واجب دی. که یو انسان دا طواف اونکی نو حج یې نه کېږي. البته که یو زنانه وي او په زنانه خپله بیماری راشي او جزې تیاری نو خیر دی که د هغې نه دا طواف رخصت پاتې شي نو په هغې څه ګناه او وبال نه راځي. بیا حاجیان صاحبان د مکې مکرمې نه ځي مدینې شریفې ته. څوک د حج نه مخکې ځي او څوک د حج نه وروستو ځي. مدینه منوره د حضور پاک د 10 کالو د دیرې ځای دی. 53 کاله د خپل عمر دا نبی علیہ السلام په مکه مکرمه کې تیر کړی. 40 کاله د پیغمبرۍ نه مخکې او 14 کاله د پیغمبرۍ نه پس. او مدینه شریفه کې د خپل زندګۍ او د خپل ژوند 10 کاله تیر کړي دي او د 53 کالو په عمر کې حضور پاک د دې دنیا نه هغه بل جهان ته سفر کړی دی. د مکې خلکو چې کله صحابه حضور پاک تنگ کړل مختلف قسمه تکلیفونه به ورکول، مسلمانان به وهل او چې کم کمزوري او غلامانو هغې له به سخت سزاګانې ورکول. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سپکاوی شروع او د نبی علیہ السلام مبارک عادت بداو چې هغه به هر چاته د اسلام او د دین دعوت ورکاو. خصوصا د حج په موقع چې خلک به د حج لراتلل نو پیغمبر علیہ السلام به د مسافرو ته او د میلمنو ته لګیاو او هغې ته به دعوت ورکو چې تاسو مسلمانان شئ. او کافرم په دې پویو چې اسې نه ځان له بار ملګري پیدا کی او بیا زمون خلاف زمون دشمنی شروع کی جنجال راته جوړ نشي. هغې خو اسلام ته جنجال وی غمې ورته وی. ناغیم کسان خواره کړي او چې د بار نه به څوک هم حج له راتلل نو هغې ته به دا خبره غوږ ته رسوله چې زمونږ په کلي کې یو هلک دی او ډېر سخت جادوګر دی او ګورئ که د هغه خبره ستاسو غوږ لم راورسېده نو د ښځې د خاوند په منځ کې دشمني، د پلار او د دوی په منځ کې دشمني، د رور او د خور په منځ کې دشمني، دا جنجال به درته جوړېږي. مهرباني وکړئ چې د ده خبره ګورئ واونرئ. خلک به یې یارول، دومره پورې خلک یارېدلي و چې د بار نه به څوک رالل نو هغې په پغوج کې ټوکړې او مالوچ منډل چې هسې نه هوا راته د ده خبره غوږ ته راونه رسئ او په مصیبت اخته نه شو. رسول الله مبارک به خلک ځان لکړل. ملګري یو 2 خبرې درته کوم، زما خبره واوره. نو د مدینې شریفې نه یو 6 کسان راغلي وو. نو منا کې چې خلک غټ شیطان ورته وایي، جمره عقبه، غټ شیطان چې ولي او بیا مکې ته راځي نو ښي طرف ته یو غونډۍ وه، عربی کې د غر غونډۍ ته عقبه وایي. د هغې عقبې غونډۍ شاته یو دره غوندې وه، یو ځان لځی و. نو حضور پاک به خلک پټ هلته بوتلل ځکه د مکې د کافرو نه لویه یره وه. سخت دشمنانو د مکې، عتبه، شیبه، ابوجهل، امیه، دا لوی لوی کافران په مکه کې موجود او د پیغمبر علیه السلام سخت غټ دشمنانو. نو دا 6 کسان د مدینې شریفي وو. نو نبی علیه السلام ورته وی تاسو سره یو ضروري خبره کوم. وی اوکا؟ وی نه لږ ځان لکېږو. نو د غونډۍ نه یې شاته کړل. نو حضور پاک ورته د ایمان دعوت ورکړ. وی ته د خدای پیغمبر یم، ما له الله پیغمبري راکړې ده
او زما دا دعوت ته چې خدای یو دی خدای شریک نه لري زمارونو د نبی علیہ السلام واحده یوه خبره وه دویمه پکې نه وه چې خدای شریک نه لري الله یو دی چې دا څومره قربانۍ نبی علیہ السلام ورکړي دي او دا وطن یې پرېښی دی او دا غاښ مبارک یې مات شوی دی او د طائف په سفر کې زخمی شوی دی او دا وطن یې پرېښی دی او صحابه دا بچي پرېښي دي او ښځې پرېښي دي او جنگونه وکړل او شهیدان شو زما قسم په خدای یو مقصد و چې هغه د الله وحدانیت او توحید د خدای په خلکو کې د خدای د یووالي عقیده خورول چې خدای یو دی ګورې شریک نه لري دا ټول جنگ په دی دا په پوله په پټي نو دا په مشرۍ نو دا په بادشاه نو دا په عزت نو دا دقه یو څیز و بس زه د خدای رسول د خدای پیغمبر او الله یو د شریک نه لري او دا زمونږ سوچه عقیده ده الحمدلله چې خدای یو د شریک نه لري نه د خدای په ذات کې شریک شته دوه خدایان نه دي یو خدای دی نه د الله په صفتونو کې څوک شریک شته د خدای چې کم خاص صفتونه دي دا د بنده نشته نه د خدای په شان علم د چا شته نه د خدای په شان طاقت د چا شته خدای پاک چې څنګه اورېدل کوي داسې بل څوک نشي اورېدلی خدای چې څنګه لیدل کوي داسې بل څوک نشي لیدلی دا د خدای صفتونه دي نور هم شته او نه د خدای په کارونو کې څوک شریک شته دا زمونږ عقیده او زمونږ ایمان چې د انور خدای راخیږي سپومې خدای راخیږي دا ستوري الله پیدا کړي دي دا رڼا د خدای ده او دا تیاره خدای پیدا کوي انسان له بچي خدای ورکوي روغ صحت والا خدای ورکوي بیماری والا رب العالمین ورکوي د انسان دا ټول کارونه دا د خدای د قدرت او د طاقت لاندې دي زما په لاس کې چې الله طاقت پیدا نه کي نو زه په دې لاس دا انوړی خولې ته نشم اوچتولی زما په سترګه کې چې خدای طاقت پیدا نه کي قسم دی که زه په یو انسان ته وګورم زما په جبه کې چې خدای طاقت پیدا نه کړي زه پې خبرې نشم کولی زما غوږونو کې چې الله طاقت پیدا نه کړي نو زه پې اورېدل نشم کولی نو الله چې څومره صفتونه دي دې کې به خدای له شریک نه که شریک دې پیدا که ته کافر او مشرک شوې د خدای چې څومره کارونه دي دا به نه وی چې بندم داسې کار کولی شي بلکل یې نشي کولی بنده له خدای اختیار ورکړی دی خدای والا سبب ورکړی دی د سبب یې مالک کړی دی خو دې پسې د خدای طاقت شته دی به خپل کسب کوي پیدا کول دی نشي کولی دا به خدای کوي دی به خپل علاج کوي ډاکټر به علاج کوي د مریض خو جوړولی دی نشي کولی ورپسې جوړول به رب العالمین کوي دی به خپل اراده کوي چې زه ځم پېښور ته دی به خپلې پیسې هم لګوي او دی به خپل لاس هم اوچتوي دی به خپه هم اوچتوي او دی به کرۍ له پیسې هم جیب کې اچوي خو رسوي به یې پېښور ته خدای دی به پلین کوچ کې کښېني او په دې لار به اکسیډنټ وشي اړو به نه رسي دی به لار ته روځي او په دا سړک د پاسه به لاندې راوغورځېږي هارټ اټیک او مړ به شي اړو ځای ته به ونه رسېږي نو اسباب زمونږ ستاسو لاندې دي مونځ به مونږ کوو روژه به مونږ نیسو ډوډۍ به مونږ خورو اوبه به مونږ څکو خو د دې ټولو طاقتونه زما په وجود کې الله پیدا کوي او د دې ډوډۍ او د اوبو مقصد او د مونځ د مقصد رسېدل دا د خدای په لاس کې دي په مونځ زه جنت ته نشم رسېدی په دې به زما رب خوشحاله شي نو رب به مې په خپل فضل جنت ته رسوي نو د خدای په ذات کې شریک نشته د خدای په صفتونو کې شریک نشته او د خدای په کارونو کې هم څوک شریک نشته دې ته عقیده د توحید وایي د وحدانیت الله یو منل او قرآن شریف کې الله اعلان کړی دی دې کې دویم ټکي نشته ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله وایي چې وغواړم که نه نو هر سره ته بخلی شم یو مې قانون دی یو زما رحم دی قانون جدا دی هغه خو د هر څیز خپل یو نظام او قانون دی د هغې مطابق به فیصله کوم خو که قانون پرېږدم او یو د دنیا پلیت او د دنیا قاتل او د دنیا زناکار سړی دی او الله وایي زه بخم نو زه بخلی شم اسم دی کې مې فیصله ده زه نه بخم دوزخ به ورکم که بخم نو او به هم بخم خو مشرک که یو سړی مال راغی دی بلکل نه بخم د شرک بخل نشته بس دی کې دویمه شته نه دا د خدای اټله فیصله ده کفر او شرک نه بخم نه بخم نه بخم الله وایي دا زما فیصله ده په کافر رحم نه کوم د آخرت
په مشرک رحم نه کوم، نه د قبر رحم پې کوم، نه پې د آخرت کوم. او باقي چې کفر او شرک پکې نه هره ګناه کړي نو د قانون مطابق سزا که مې ورکړه ټیک، او که د قانون نه بالاتر پې زه رحم کوم هم پې کوم بخمه، خو شرک او کفر نه بخم. نو الله دې زمونږ د توحید ښکلې عقیده نصیبه کړي او خدای دې د شرکیاتو نه وساتي. زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې د رسول الله مبارک دقه یو دعوه ده، بس دویمه پکې نشته. قل هو الله احد، الله یکتا دی، شریک خدای نه لري. کلمه ویم اشهد ان لا اله الا الله، د دې خبرې گوی ورکوم چې الله یو دی په دې دریو څیزونو کې، په ذات او په صفات او په افعال کارونو کې خدای له شریک نشته. نو ځان لیکل د مدینې خلق او ورته دا خبره وکړه د الله رسول یم د الله پیغمبر یم او زما دقه یوه خبره ده چې الله یو دی، خدای له شریک نشته. هغه شپږ واړه خدای مسلمانان کړل. حضور پاک ورته وفرمایل وی تاسو داسې وکړئ، تاسو خو مسلمانان شوئ، وګورئ دلته دا خبره ښکاره نه کړئ ډېر لوی دشمن مې دی، نقصان دله درنګي. او کال له کوشش وکړئ ځای مدینې ته ملګري ځان له پیدا کړي. دوی لاړل، هلته یې د ایمان او د اسلام دعوت شروع کړ. نو کال له 12 کسان راغلل، نیټه یې ښودې وه، ځای یې خولی و، هم د هغې مینا کې د غونډۍ شاته نبي علیه السلام ورله د ایمان دعوت ورکړ. هغه هم خدای 12 واړه مسلمانان کړل. وی غږ به نه کوئ، پټ څه پراپیګنډه، خلک د مکې خبر شو خو به دوی بیا مدینې ته تلي. نو کال له 2 کسان یا یو دا رالل د هغه غونډۍ شاته، څه پکې زاړو او اکثر نوي وو. نبي علیه السلام مبارک کینول او د ایمان او د اسلام دعوت یې ورکړ. هغه 80 کسان خدای ټول مسلمانان کړل. او چې مسلمانان شو نو نبی علیه السلام ورته ویل ځئ اوس مدینې شریفې ته، هلته خپل ایمان خور کې، خپل اسلام خور کې. هغې وی د الله رسوله ته مونږ سره مدینې ته لاړ شه، مونږ سره مدینې ته لاړ شه، ته به هم په امنې، ملګري به دې هم په امنې. زه چې ځو مدینې شریفې ته. او د مدینې دا خلک ولې دلادل مسلمانېدل، په دې دې هم پوهېږم. په مدینه کې اوسېدل یهودیان، او یهودیانو د آخر زمانې د پیغمبر ټول صفتونه به خلکو ته بیانول. لکه اوس چې مونږ وایو عیسی علیه السلام به راځي او داسې به وي او داسې به وي او داسې به وي، دغه رنګې د یهودیانو به وي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي، د هغه به دا شکلي او دا به صفتي او داسې خبرې به کوي او دا به رنګي او دا به لباسي، دا به او وی. خو د هغوی سوچ سو، هغوی وی ګنې دا مونږ کې راځي، دا د آخر زمانې پیغمبر به راځي او مونږ به یې ملګري کېږو او د مدینې خلکو ته به یې دمکۍ ورکولې، تاسو سره به ګورو. ښه هغه پیغمبر چې راشي که نه نو زمونږ په کتابونو کې دا ده چې هغه له به خدای غلبه ورکوي، هغه له به خدای طاقت ورکوي، د هغه دشمن به خدای ختمی. نو بس اکه راغی مونږ به یې ملګري شو او تاسو به نه پرېږدو. نو چې دا صفتونه به یې ته اورېدل د مدینې خلکو، نو چې رالل او حضور پاک ته یې وکتل، یا لکه دا خو هغه سړی دی چې هغه یهودیان یې یادوي، هغه هغوی چې د آخر زمانې کوم پیغمبر یادوي خو دا دی، هغوی چې کوم صفتونه یادوي خو په ده کې دي، هغوی چې کومې خبرې کوي خبرې خو ټولې په ده کې دي، هغوی چې څه وایي چې د تعلیمات به داسې وي خو ټول دا دي. نو چې یهودیان په ایمان راوړي مونږ په مخکې ولې راونړو؟ الله عجیبه نظام دی. هغه یهودو ایمان راونړو، د مدینې خلکو راوړو. قرآن شریف کې الله فرمایي وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، مخکې به دا خبرې کول او نبی علی آخر الزمان چې راشي که خیري مونږ به ملګري یو، تاسو به مونږ ختمو. او یا الله د آخر زمانې پیغمبر راولې خدایا او مونږ ورسره ملګري کې، او دا کافر به دا نور به ختمو د مدینې خلک. قرآن کې الله وی فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، چې کله هغه پیغمبر راغی دوی هم پیژن چې دا حقیقي پیغمبر دی نو کفر یې وکوي نه منه. دا د دوی د خولې نه یو ځل نه بار بار وتلی دي. کعب ابن اسد د دوی مشر هغه راغونډ کړل یهودیان او ورته وی ښه درته پته ده چې دا رښتونی پیغمبر دی، او ښه درته پته ده چې زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر کوم صفتونه دي هغه ټول په ده کې موجود دي. نو ظالمانو راځئ چې ایمان پرې وروړو. وی نه دا کار نه کوو، نه ایمان.
نو د مدینې خلک ځکه دړادل مسلمانېدل. دا او یا دوه یا کسان چې مسلمانان شو حضور پاک ته موږ سره مدینې ته لاړ شه او مجبور یې کړ. نبی علیه السلام ورسره وعده وکړه. حضرت عباس دغه وخت موجود و، د حضور پاک تر لا مسلمان نه دی، ظاهري ایمان یې نه دی راوړی. هغه ورته څه وایي د مدینې خلکو ته، ای د مدینې خلکو مهرباني وکړئ زما دا ارواره ځان سره مه بوځئ ښه. دلته کې که د دشمن هم ډېر دی خو قوم یې شته، نو د قوم په وجه محفوظ دی، بچ دی. او که تاسو بوته هلته به قوم نی نو څوک یې درنه خراب نه کړي. وی تی پرېږده مونږ ته، مونږ پوه شه او دی پوه شه، مونږ به یې ته چې هله به د خلکو ګوتې را رسي چې مونږ مړه شو. وی ښه ګورې که دته څه تاوان ورسېد نو تاسو دوه یا کسان یې زه به تپوس تاسو نه کوم. دا لاړل د مدینې خلک او چې دې سنګ لاړل نو حضور پاک صحابو ته وی ځای اوس مدینې ته ځان رسوی. نو چې دا کم تنګ به شو د کافرو د سزاګانو او د تکلیفونو نه، یو یو دوه به کېدل او مدینې شریفې ته به تلل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی. رسول الله مبارک ته الله رسوله زه سنګ چلو کوم، زه مال اجازت راکړه چې زه لاړ شم. وی ته لږ ایثار شه. پوه شو. وی ته ځې څه د الله رسوله ستا له کېږي؟ وی او زمزمه ته ماته ایثار شه. بس هغه دوه خانې واغېستې او د کیکرو دا پاڼې به یې په ځنګلي خوړلې چې ښې سربې شي، ځکه 4.5 میله مزل دی او نور دی او ګرمي ده او ډېر اوږد مزل دی. چې کله هغه اوښانې سربې کړې نو حضور پاک مبارک ورته د غرمې ورغی. د غرمې خلک ودي په سر یې څادر اچولو چې ورننوت. ابوبکر ته یې ویې که کور څوکي بار کا، پټه مشوره کوو. وی صاحب بل څوک نشته، یو اسما ده لور مې ده، یو عایشه ده، بل څوک نشته. وی ښه ما ته خو الله حکم وکړو چې مدینې ته لاړ شي. وی ما به ځان سره ملګری کې، بلکل مې ته ملګری. وی دوه اوښانې مې دي، دا یو اوښه مې تا ته وبخله. حضور پاک وی نه، اما بغیر ثمن فلا، بې پیسو نه علم پیسې به درکړو. لاړل حضور پاک او رسول الله مبارک او ورسره ابوبکر صدیق مدینه شریفې ته ورسېد. خدای مدینه آبادوله جي، مکم برکتي ښار د بیت الله دی پکې، صفا و مروه دی پکې، عرفات میدان دی وسره، مزدلفه ده او منا دی وسره، مقام ابراهیم دی، حجر اسود دی، د حج تعلق دی مکې سره، د عمرې تعلق دی مکې سره، د طواف تعلق دی مکې سره، او بیت الله د برکت ځای دی. قرآن کې الله وایي. لیکن مدینې ته خدای خیر وکړي حضور پاک بوته. نو چې لاړل نو صحابه ناجوړه، ځکه د مدینې منورې اوبه ټیک نه وې، اوبې مالګیجنې وې، او په دې لختو کې چې به کمې اوبه بهېدلې که نه نسخه بین به یې کاو. حضرت ابوبکر صدیق ناجوړه شو، حضرت بلال ناجوړه شو، او چې بلال ناجوړه شو نو مکه به یې یادوله او د مکې غرونه به یې یادول او د مکې ګیا به یې یادوله او د مکې اونې به یې یادولې. حالانکې په بلال په مکه کې څومره تکلیفونه تیر شوي. نو حضور پاک الله تعالی سوچت وی الله دا مدینه مونږ ته خوښه کې. اللهم حبب الینا المدینه کحبنا مکه. خدای چې څنګه مکه زمونږ خوښه وه، مدینه مونږ ته د هغې په شان خوښه کې. اللهم انقل حماها الى الجحفه. خدایا د دې نه تبه لرې کړه، یو لرې ځای وښوئ خدایا هلته یې ورسوه. د ملګري مې ټول ناجوړه دي، تنګ شو خدایا. نو حضور پاک د شپې خوب ولید، وی یو توره ښځه وه ببرسرې، یو بد شکله ما ولیده چې د مدینې نه لاړه جحفې ته. وی د الله رسوله تعبیر یې سو، وی د مدینې نه وبا خدای لر کړه، بیماري ته خدای لرې کړه. نو مخکې زوړ نوم یثرب و، سرب بیماری ته وایي چې څوک به هم پکې ناجوړه به، نو دا نوم یې وله بدل که، مدینة النبی نومې شو، د حضور پاک مبارک ښار. خپل نوم یې مدینة النبی دی، د پیغمبر علیه السلام شهر او ښار. نو اوس ورته خلک صرف مدینه مدینه وه، بیماري ته لاړه ختمه شي.
خشتا ابو هوا راله او دومره دعاګانې ولا وکړې اللهم اجعل بالمدینه ضعف ما جعلت بمکه من البرکه خدای مکې له چې د کم برکتونه ورکړي دي مدینې له د هغې ډبل ورکې اللهم ان ابراهیم دعاک لمکه خدای ابراهیم علیه السلام ستانه د مکې دپاره سوال کړی دی وانا ادعوک للمدینه او خدای زه د مدینې دپاره سوال کوم ابراهیم علیه السلام د مکې دپاره کړی او زه د مدینې دپاره کوم اللهم بارک لهم فی مدهم وسعهم خدایا د مدینې د خلکو د خوراک په څیزونو کې په تله چې کم څیز تلي او په پیمانه چې کم شي کچ کوي نو خدای په دې کې ولا برکت واچي زما قسم دی د حضور پاک دعا داسې لګېدلې ده لکه څنګه چې مکې ته د ابراهیم علیه السلام دعا لګېدلې اوس هم په مکه کې ګراني شته او په مدینه کې کمه ده دا اکثر ملګرو ته وایم د دې حج په موسم کې په دې مکه مکرمه کې ډوډۍ لږه سخته شي ګرانه شي وړه شي وړه رش ډېر زیاتي هغه تنور والا خواران هم نشي رسېدی نو ډوډۍ وړم کې او په پیسو یې هم ګرانه کړي او په مدینه منوره کې ډوډۍ همغسې چې څنګه مخکې دلته چای ګرانه شي هلته چای همغسې دلته به اوبه په بیه هلې په هوټل کې او په مدینه شریفه کې به په هوټل کې درته اوبو جګ ډک پروت وي هلته د بیې نشته مفت به درته میلاوېږي نسبتاً د مکې مکرمې مدینه منوره کې ارزاني ده نسبتاً د مکې مکرمې په مدینه منوره کې هر شی میلاوېږي د دنیا داسې نعمت چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې وي ادې په مکه کې نه یا په مدینه کې دا ګرانه دا مشکله ده دواړو کې میلاوېږي دلته ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده او د مدینې دپاره د دواړو جهانو مبارک سردار دعا کړې خدای دې تاسو مونږ ټول د بیت الله حج له بوتلي